السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ټول تعریفونه د رب ذوالجلال دپاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ یئ په صحت به برابر یئ الله جل شانه د هر قسم مصیبت تکلیف آفت غم و پریشانی نه په امن کې وساته الله جل شانه عمر دراز سره د صحت نصیب کا الله جل شانه د وبایي امراض او اچانکی غمونو مصیبتونو نه په امن کې وساته عزتمند و ماستاسو دپاره نن یو ډیر مجربه وظیفه راوړې ده او ډیره اسانه ده د دې وظیفې په کولو سره به الله جل شانه ستاسو په رزق کې هم برکت اچوي ستاسو په کور کې به هم برکت اچوي او تاسو له به الله جل شانه د خپلو خزانو د غیبونه مال او دولت درکوي بے حساب مال او دولت بدل درکوي او چرې دا وظیفه تاسو وکړله دا ډیره ازمایلی شوې وظیفه ده او زموږ د بزرګان دین نه هم ثابته وظیفه ده که چرې دا وظیفه سړی وکړي نو د سړي د کور نه به غریبي هم ختم شي او پریشانی به هم ختم شي او نور څومره حاجات وي الله جل شانه به د دې وظیفې په برکت سره دا حاجات هم پوره کوي او د رزق کومه مسله وي یعنی رزق تنګستیا وي هغه به ورسره الله جل شانه خصوصي ختموي هغه د رزق مسله به ختموي او الله جل شانه بدله ډیر مال او حال درکوي ځکه چې دا ډیره برکتي او ډیره مجربه وظیفه ده دا وظیفه به څنګه کول وي او په څه وخت کې به کول وي او د څه په ورځ به کول وي دا وظیفه به د هفتې په ورځ بعضې خلکو ته د خیالي ورځ وایي او بعضې خلکو ته د هفتې ورځ وایي دا وظیفه به د هفتې په ورځ کول وي څنګه به کول وي ترتیب یې څه دارنګې دی چې اول به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اول به سورة اخلاص درې ځله ووایي مخکې به درود شریف درې ځله ووایي بیا به سورة اخلاص درې ځله ووایي بیا به د هغې نه پس یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو دا به 314 پیرې ووایي 313 مرتبه به دا ووایي بیا به 313 مرتبه یا غنیو یا غنیو یا غنیو 314 پیرې به دا هم ووایي یعنی 313 مرتبه به دا هم ووایي بیا به اخره کې درود ابراهیمی یعنی درود شریف یا درود ابراهیمی چې هر یو وي درود شریف چې کم تاسو ته آسان وي هغه به ووایي بیا به د هغې نه پس د الله جل شانه نه د خپل رزق په باره کې وي د خپل مال او په دولت په باره کې وي یا د نور څه حاجاتو په باره کې وي دعا به وغواړئ الله جل شانه به دا دعا خامخا قبلوي خو چې ستاسو په خیټه کې ستاسو په بدن کې هیڅ قسمه حرام مال نه وي او 5 وخته د پابندۍ سره مونځ هم کوئ نو الله جل شانه به ستاسو دعا او یو ستاسو حاجات په الله جل شانه پوره کوي او ستاسو دعا به یو حال هم نه رد کوي او د دغه وظیفه به د هفتې په ورځ کول وي چې هر ټیم تاسو ته د هفتې په ورځ میلاو شي نو دا وظیفه پکې کول پکار دي نو الله جل شانه به ستاسو د رزق مسله هم حل کوي تاسو له به ډیر مال او حال درکوي د خپلو غیب و خزانو نه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته